أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعاد وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم. د دې ځاینا د قوم عاد او د ثمود د هلاکت تذکرہ کوي، اور یقیناً داغوی د هلاکت یو وجه داوه چې شیطان اغوی ته داغوی بیکاره او ناکار عمل خیسته کړی و، اور یقیناً سړی ته چې یو عمل خیسته ښکاره شي نو بیا ترې نه هغه توبه هم نه وباسي. د دې د وجې نه علماء کرام وایي چې دا بدعت دا لوی ګناه په دې ګڼلی کېږي چې بدعتې خپل بدعت ته ثواب وي او دین ګڼي. نو ځکه قرآن کریم وایي بسم الله الرحمن الرحیم وعاد وثمود او هلاک کړي وو منګه عادیان او ثمودیان. وقد تبین لکم او تحقیق سرګن کړي دي موږ تاسو ته حالات من مساکنهم د ځایونو د هغوی نه د کورونو د هغوی نه. نن لاړ شه کور موجود دی خو چې کم اوسیدونکي دي هغه نشته دی. یاره داسې ولې؟ وزین لهم الشیطان او خیسته کړی دی دوی ته او خیسته کړی دوی ته شیطان اعمالهم اعمال بد دوی فصدهم پس بن کړي وو دوی عن السبیل د سمع لارنا عن السبیل د صحیح لارنا عن السبیل د قرآن د توحید نه منع کړي. وکانو مستبصرین او دوی خپوها یو مانا یا بل مانو کا وکانو مستبصرین او دوی بصیرت والا یا درم انداز دوی خوخیار خو یا ساته د دوی دا اوخیار والے د دنیا معاملاتو حدا پورو په دین کې دغه شانتی آخرت په معاملہ کې بالکل تباو. وقارون وفرعون او قارون او فرعون وهامان او حامان دینا مخ کی به عبارت راو باسی نو مانو کا وقارون او هلاک کړو منګه قارون فرعون او حامان. قارون مالدار او فرعون بادشاہ او حامان وزیرونو. خبره ختمه شوه. ولقد جاءهم البتا تحقیق راغلی دوی ته موسی علیہ السلام بالبینات پواضح دلائل باندې پواضح او پخکارا معجزو باندې فاستكبروا پس دوی لوی اکڑا فی الارض پس مکان کے وما کانوا سابقین او نو دوی بچ کی دن کی دا اللہ نا یا دویم انداز وما کانوا سابقین او نو دوی بچ کی دن کی دا اللہ دا عذابنا. یا دا ہوا یا دا سے ہوا وما کانوا سابقین او نو دوی چی مخی شوی وی او ځان اخلاص کړی وی دا اللہ دا عذابنا. وګوره اے قارون تا چی لوی مالدار دی فرعون بادشاہ دی دغه شانتی حامان وزیر دی خدا اللہ دا عذاب تا دا ټینګی
ندی ښه. او یا ساته د الله عذاب ته ټینګه ډېره ګرانه ده، ډېره ګرانه. نو اوس ایزې وی فکلن پس هر یو د دوی نه اخذنا نیولی و منګه بذنبه په سبب د جرم د ده باندې فمنهم پس بعد د دوی نه هغه او ارسلنا علیه چې رالیږلی و منګه په هغوی باندې حاصبا کاڼي لکه قوم د لوط علیه السلام شو. ومنهم بعض د دوی نه من هغه او چې نیولي وو هغوی لره الصیحه چغې نیولي وو لکه قوم د هود علیه السلام شو، د صالح علیه السلام. ومنهم بعض د دوی نه من هغه او چې نن باسلي وو منګه په دې ځمکه باندې لکه قارون الله ژوندی نن باسلی و. ومنهم بعض د دوی نه من هغه او اغرقنا چې غرق کړي وو منګه په دریاب کې لکه فرعون او دغه شانتې قوم د نوح علیه السلام اوبو کې هغه غرق کړه. وما كان الله او ندعي الله ليظلمهم چې ظلم یې کړی وی په دوی باندې ولکن کانو لیکن و دوی انفسهم په خپل ځانونو باندې یظلمون ظلم کوونکي په څه د وجې نه ظلم کوونکي د شرک د وجې نه خپل په ځانونو باندې ظلم کوونکي. مثل الذین اتخذوا مثال بیانی وسه او یا ساته ګوره دا مثال الله بیانی په باره د هغه چا چې د الله نه بغیر اولیاء نیولي دي مددګاران کارسازان. نو یا ساته دا اولیاء د هغوی د نفع او د ضرر مالکان نه دي لکه څنګه چې د جولا دا کور نه دی هغه د ګرمۍ او د یخنۍ نه نشي بچ کولی داسې د اولیاء الله نه دي دا چې چا نیولي دي دوی هم د څه نه نشي بچ کولی. یا به شیخ القرآن رحمه الله به وي انسان چې کور جوړوي د هغې درې فایدې. بعضې کور سړی د بارانه نه بچوي لکه مثال په طور باندې کوټه شوه. یا بعضې ځای داسې چې هغه سړی د ګرمۍ نه بچ کوي لکه چپړه وغیره شوه. او بعضې کور داسې چې هغه سړی د دشمن نه بچ کوي لکه کیله وغیره شوه. نو د جولاګي دا کور نه دی په دې دریو واړو کې یوه خبره پکې هم نشته دی، یوه خبره هم. نو ځکه ایزې وایي مثل الذین اتخذوا مثال د هغه کسانو چې چا نیولي دي من دون الله بغیر د الله نه اولیاء نور مددګاران کمثل العنکبوت پشان د مثال د جولا دی. عنکبوت پشان د مثال د جولاګي باندې. صحیح ده جی. اوس څه مقصد ځان په مثال پوه کړه. ته جولا لپاره ښه ښایسته کمره جوړه کړه، سنگي مرمر پکې ورله ولګوه، ایسي ورته ولګوه، ډبل بیټ ورله راوړه، مولټي پوم پکې اعلی واله کېده. او دې جولاګي ته وایي زه تا ته سوال کوم په دې ډبل بیټ کې اوسه دا ستا کمره شوه خو چېرته ځان له جاله جوړه نه کړي زه درته سوال کوم. دا جولاګۍ نه دی دی به وایي چې نه زه خو ځان له به وړه جاله جوړوم. نو دې ځان له جدا جال دغه شانتې د مثال د مشرک دی. د ته خدای ته وګوره نور خدایان جوړ نه کړي. دی وایي نه زه خو به ځان له یو خدای جوړوم کمثل العنکبوت. او یاد ساته دا جولاګۍ چې کله دا خپل کور جوړوي دا جاله نو دا تار د بولډن مارکیټ نه راوړي نه، دا خپل د خېټې نه راوباسي. نو دا مشرک چې کله خپل په دې غلطه عقاید باندې غلطه نظریه باندې چې کم دلایل پیش کوي نو ستا څه خیال دی د قرآن او د سنت نه راوړي؟ نه د خېټې نه راوباسي. د ده په دلایلو کې وی ګوره چت ته چې خیږي د سیړو ضرورت دی، جج ته چې میلاویږي نو د وکیل نیو ضرورت دی. هلک وایي خدای دې په نیکه واړوه. وایه په کم ګن کې اخته یې وایه په کم ګن کې په څه ځای کې اخته یې وایه دا تا ته چا ویلي؟
ها تا الله نه منع کړی چې داسې پلیتو مثالونه مه پیش کوه نو دغه شانتې دا جولا چې کله دا کور جوړوي که نه دا جاله نو دا هم د خپل د خېټې نه جال راوباسي او درېیمه خبره یا ساته دی چې دا جال جوړوي که نه نو ته ورته ښه غور وکړه ښه ښایسته چکوره دی چې کله درګاه جوړوي توبه وباسه قسمه قسمه جنډې پکې د زنانو چې څه رنګونه دي ټول پکې د استعمالې دا جولا چې دا جاله جوړوي د څه لپاره جوړوي د مچانو د چپکلو د پساوولو لپاره دا مشرک چې دا درګاهونه جوړوي د څه لپاره د ساده مسلمان پساوولو لپاره او تا که خیال کړی که نه دا جولا چې کله په جال کې مچ ونښلي دی خوري نه په خوله وله خوله کې دي وینه ترې راکاږي دا مشرک نه دی دی چې کله مسلمان پساوي که نه نو دی خوري نه بلکې دی خوري نه خو د هغه په خوله باندې خوله کېږي او د هغه نه ایمان راکاږي لکه څنګه چې دا جولا د مچ په خوله باندې خوله کېږي وینه راکاږي دی چې دا مسلمان پساو کي که نه نو دی خوري نه ایمان ترې راکاږي او که تا خیال کړی که نه دا مچ چې څنګه د ده په دې جاله کې راشي دی ته نو زر 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 تار تاوي نو د مشرک سړي خواله راشي دی ته نو زر 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 شبهات پیدا کوي دا دي دا دي داسې دي داسې دي داسې دا لګیا شي نو ځکه یې الله وایي مثل الذین اتخذوا مثال د هغه کسانو چا چې نیولي دي من دون الله بغیر د الله نه او نور دوستان مددګاران کمثل العنکبوت پشان د مثال د عنکبوت ته پشان د مثال د عنکبوت ته چې جوړ کړی وي کور و ان اوهن البیوت او یقینا کمزور کورونو کې لبیت العنکبوت خامخا کور د عنکبوت دی جارو راواخله روشن ویا کم ځای پورې تاسو پوه شوئ आवाज राजी اوس आवाज राजी لو کان یعلمون ہے ارمان کدوی پوئی دے ان اللہ یقینا اللہ کریم یعلم پودے ما پا آغا سباندے یدعونا چی دوی را مدد کئی من دونی بغیر دا اللہ نا من شیئن سشی اللہ تا پتا دا رد شرکی وهو العزیز الحکیم او دا اللہ زرور دے او دا حکمتن بانشاہ دے و تلک الامثال او دغا مثالنا نظر موجودو کدا سو کوئی چنو نو آغا سی پا غلطا دے صحیح دا جی نو سکائی زی ہوئی و تلک الامثال او دغا مثالنا نضربها بیانی دی لرا لناسی دا پارا دا خلقو وما یاکلوها او نپویگی پا دی باندی الا العالمون مگر عالمان خلق اللہ السماوات پیدا کری دی اللہ اسمانونا والارض اوزمکا بالحق پرشتیاں باندی انا بالحق پرشتیا باندے لفظی معنی دویمہ معنی چکم جلالین کا کئی بالحق لإظہار الحق دا پارا دا سرگند ولو دا حق ان فی ذالک یقینا پدی کے خامخا دلائل دی للمؤمنین دا پارا دا مومنانو بس عزت مندو منگا خالی دا اتوار با انشاءاللہ چوٹی بکو کا اللہ تا منظور ہے او جددی چی زمنگ دا غروارا